الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى حما بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام باندې چې کوم اعتراضات راتلل داغي په ولایت داغي په صحابیت داغي په مسلمانۍ داغه اعتراضات او داغه شبهات او جوابات مو شروع کړو. تیر جمعه د سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ سره د بعض صحابه کرامو د اختلاف وجام خودلی وا. اصل کې غدیر خم داغه سو مختصر تذکرہ ما ترجمه کړی وا چې خم د سړی نوم دی او غدیر تالاب دی یا حوض دی یا ډنډ دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د حج نه واپس ته نال تکي یو خطبه فرمایلی و. هغه خطبه دوران کې څه ویلو دا صحیح مسلم حدیث ما ویل استاسو مخ کې حدیث نمبر 6225. دې حدیث په بعض طرقو کې کم چې د امام ترمذی روایت ده خو ان شاء الله اند جمعه وایو چې من كنت مولا فعلی مولا تذکرہ ورستو کو. لیکن دلتا بنیادی طور داغه شبہات جواب دے کم چې ډاکټر تیجانی د صحابه کرام مبارک شبہات پیدا کړو. په کې و شبہ داوا چې صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د منتخب کړي شوی خلیفہ مخالفت کړي او کم خلیفہ منتخب کړي ناغي وی چې په غدیر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سیدنا علی خلیفہ منتخب کړو. او بیا غی سره داغه مخکنه شبهه تایید داو چې صحابه کرامو چونکه داغه مخالفت وکړو په دی وجہ صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله فرمان بردار نو. پایدا پارا چې هغه کوم دلایل پیش کول دړم بنی دلیل جواب مونږ ترجمه کړو چې هغه دلیل نو هغه واز یو اعتراض وو. اغدا چې سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے گلے ہو یمن تا چې د سیدنا علی نا تو غنیمت روڑا تو صحیح بخاری حدیث ما پیش کرو. آگے غنیمت کے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ زان لا دیو کنیز انتخاب کو تردے چاگے سرے جنسی تعلقم بیاو ساتو او سحر بیا چې د کور نروت د خیمه نه نو دا غو اختلوان دو
په دې وجه د صحابه کرامو هغه سره په دې باب کې اختلاف پیدا شو او د اختلاف وجه دا وه چې یو خدای چې دا خمس یا غنیمت رسول الله صلی الله علیه وسلم لا لیدل نه دی او تا ته د ځان له یو کنیز واغسته یو شبهه دغه د اختلاف یو وجه دغه علمی اختلاف پیدا کېدل ګناه نه دی علمی اختلاف و پیغمبر سره نه پیدا کیږي او بل چا سره پیدا کیږي ادویم داغي د اختلاف وجه داوا کوم چې ما ترجمه ویل او مفصل چې کلا یو غنیمت کې یو حاصل کړی شوی وینځي ناغیتا د یو منسز دوران قتل بګاری سیدنا علی هغه نه قتل او هغه سره جنسی تعلق ساتو د صحابه کرامو د اختلاف وجه دغه په دې خفه شو دا درې خبرې دي بنیادی د یوې تعلق دغه وینځ سره دی سیدنا علیم صحابي دی اصلو کې سړی خو نه دی داغه خیال لاو چې دا وینځه چونکې واده شوی نه دا غیر شادي شده ده په دې وجه دیتا انتظار کول تر منسس پورې سو ضروری نه دی زکا چې کوم شادي شوی نو هغه ته مونږ انتظار کوو ډیر لپاره چې دا غي حمل واضح شي په دې کې خدای سره امکان نشته او داغه د اجتهاد مبنا دغه وا او د دې صحابه کرامو خیال لا او چې دا مناسب نه دي شي دا غلمبنه خفغانو چې د سیدنا علی سره د صحابه کرامو پیدا شو دویم خفغان یا دویم اختلاف سره هغه داري چې صحابه کرام دغه جنگ نه کله واپس راځي نو د هغې تا پلاس باندې په دې غنیمت کې صادر حلې ملو شوي دي کمبلې ملو شوي دي صادرې ملو شوي دي کوټونه ملو شوي دي د موسم مطابق سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ تقسیمول ناغه ځکه د هغې خیال لاو چې ترکیب دا رسول الله صلی الله علیه وسلم له نه دي تللی شوي تر هغې پورې د دې تقسیم مناسب نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه کې او حج لتلو سیدنا علی خپل شاته یو خلیفہ نائب مقرر کو او په خپل لار د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره داغه په معیت کې د حج کولو لپاره دلته کې دا کم چې نائب او خلیفہ مقرر کړی شوی دی او د دوه کار وکړل او دا ایک کار نه بیا دوه اعتراضات به جوړېږي یو کار هغه داو کو چې هغه په مجاهدینو کې حلې تقسیم کړي ځکه د حالاتو مناسبت باندې هغه پوهېدو چې حالات نازک دي او دې وخت کې موسم یخ دی په کار دا دی چې مونږ ملګرو له حلې ورکو کمبلې ورکو صادرې ورکو سویټرې ورکو د هغه د اجتهاد وجه دا ده دویم دا چې د سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی زمونږ سورلې خراب شوی مونږ د علی رضی اللہ عنہ نه غوښتې وې لیکن غرا نکړې هغه خلال نو مونږ چې نائب نه غوښتې ناغه چې دا عذر خو مقبول له ناغه سورلې راکړې ته دې نه بوس دوه شوبه جوړي د یو سړي دماغ بربادي کنه هغه ته سم خبرم غلط ښکاری ځکه مونږ وایو دا څومره شبهات یا څومره اعتراضات چې راځي دا په دې بنا باندې راځي چې خلکو حدیث کتل نه دی نه د یو څیز تفصیل کتل دی بس تاریخ کې یو جمله لیکلې ده د هغې په ذریعه باندې خلک صحابه کرام بدناموي سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ چې حج وکړ څنګه ناغا د خپل فوج د استقبال لپاره روت په تلوار باندې لار لراغې چراغ نوې قتل خلق سره سورلې هم دي او حلې مچولې داغه اختلاف پیدا شو په دې باب کې چې امیر زوما نو تاسو ولې حلې تقسیم کړې دي او تاسو ولې سورلې تقسیم کړې دي ترکه میں جدا رسول الله صلی الله علیه وسلم لنی ترې د دینه څه شی غستل خو مناسب نه دي
و دا غي په مخ کې خو سیدنا علی او کنیز غسته وګره دا غي ما خبرو کې تا ولې کنیز غسته دا اختلاف پیدا شو دا اختلاف امام بهقی د خپل کتاب کې دلائل النبوہ کې تفصیل سره لیکل دی دا 5 جلد او صفحہ نمبر 398 اور 399 کې ما چې کوم مختصر الفاظ کې ویل دا د مفصل لیکل دی مدینه منوره ته دی رسیدلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ملته ابو سعید خدری فرمائی ما ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملو شم نو د سیدنا علی د بدسلوکه ذکر به سره کوم چې موږ سره ضرورت هو لیکن دنه موږ له حلې را کولې او نه رااله سورلې را کولې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بار ووت نامه ډېر ته پوښتنه وکړل اوا شروع وکړه چې دا سفر زمونږ ډېر د تنګسیا و ډېر د تکلیف و مونږ ته ډېر درد ملو شو د خپل امیر د طرف رسول الله صلی الله علیه وسلم حالات باندې پوښ نو هغه ټیم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خبرې وکړې کومې چې د حدیث کې ما ویلي تمن كنت مولا فعلی مولا شان ورود دغه ده چې د صحابه کرامو په ځل کې د سیدنا علی نه کومه ګیلا شکوه پیدا شوی و رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غي دل رکولو کوشش کوي دا غي نه خلق سره جوړ کړل چې دی د والی مقرر کړو خو صحابه دا غي مخالفت وکړه دا درو وایي دا درې وجې دي یو کنیز ځان لا غستل دویم دا چې حلې په فوج کې نه تقسیمول او دریم دا چې سورلې په فوج کې نه تقسیمول دی چې لاړل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایتو کنا هغه ورته فرمایل علی هغه داغه نه خفایت اسو ته سیدنا علی دا کوم برخه چې هغه غسته را نو د دې داغه نه داغه برخه په غنیمت کې دینم ډیر پاتې شي دا دویمه خبرې چې تاسو له حلې نه درکړي او تاسو له سورلې نه درکړي نو دا هغه د الله د حکم خیال ساتل دی دا الله د فیصله خیال ساتل دی دیکھے تاسو ګورئ دې کې سم معذرت نشته دې کې حقیقت حال ہے چې سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ کا پتا سو کې دا نه تقسیمې نو پدې وجه نه تقسیمې چې هغه د الله او د هغه د رسول د قاعده کلیه او د هغه د شریعت خیال ساتل دی پاتې شوزان له او کنیز غستل چونکه هغه امیر دی امیر ته اختیار حاصلی او بیا خپل برخه غستره سیوا شیخ نه دی غستره ابرخه نه کم غستره تو بار کې فغزل کې غل غش پیدا شو د صحابه کرام منس کې سیدنا ابو سعید خدری فرمایي ما چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا جمله وره چې خدا الله د حکم منلو کې ډېر سخت دی او ډېر شدید دی نو مال کې دا لوز کو چې زو بیا د علی په سر باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت نه کوم زکات یو خو زمونږ دا یو غلط فهمی دا چې مونږ په سیدنا علی او شکایت وکړو غلطی و زمونږ او دویم دا چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم رشتہ دار دی مونږ ډېر گئے گزرے مسلمانان یو بیکار مسلمانان یو لیکن زمونږ پزړونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اولاد سره سم محبت شته او غنښت کنه یو سره محذوی چې سید هم زمونږ پاره لګه کم شي یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رشته د وجه مونږه داسې خلکو سره لګ د نرمه سلوک کوو دا د ایمان علامت ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا تشیع نه ده په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ځای ودرېد او هغه خطبه ویلا کوم چې صحیح مسلم کې لیکل ده دا ټول تفصیل ما مخکې جمعه ویلو دا غیر مخکې جمعه ویلو چې دا ما خپل علمی جایزه کې
هم دا خبرې لیکلې دي صفحه 130 131 132 کې دا ټول تفصیلات لیکلي شوي د مخکې نه دا سوالات او دا جوابات الحمدلله موږ ته معلوم دي او جوابونه کوو خو دې کې بدقسمتي زموږ د خلقو دا ده اوس چې دې حدیث خو چونکې استاد نه وای نه او د دې وجه نه حدیث چې ووري د هغې انکار شروع کی دا کوم حدیث چې معنن ویل دی د دې نه خلک انکار کوي چې نه جی دا خو دې کې څه چل وی او دې کې به دا چلی او دې کې به څوک رافضي راوي او دې کې به شیعه راوي هېڅوک نشته په دې کې د عدل او د انصاف دامن نه دي پرېښودل پکار د مسلمانانو یو صفت دی وکذلک جعلناکم امة وسطا دا امت د مسلمانانو امت د وسط دی منصف قوم دی کم خلق چې سیدنا عثمان ته کنزل کوي نو د هغې په مخالفت کې که مونږ سیدنا علي ته کنزلې شروع کړو نو په مونږ کې او پای خلکو کې به څه فرق پاتې نشي پاکستان کې دا فلسفه مخکې شوې ده یعنی څه خلق دی د هغې عثمان ذوالنورین رضی الله عنه سره نالګي ده هغه ته بد رد وایي دارنګې بنو امیه ته بد رد وایي نور صحابه کرامو ته نو د هغې په جواب کې دا پاگلان سیدنا علي ته بد رد وایي ښکلی کار دی عجیبه خبره ده علي رضی الله عنه خو د هغې نه دی خو زموږ دی صحابه کرام ټول زموږ دي په دې وجه دې کې چې کوم خلک دروغ وایي نه د هغې دروغ نفي به کول پکار دي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ځای دوه خبرې کړې دي یو هغه دا کومه چې نن مونږ وایو هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه وفرمایله دغه غدیر خم کې کوم ځای کې چې سیدنا علي هغه سره یو ځای شوی دی هلته فرمایي چې خلقو ایها الناس فانما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فوجیب اے خلقو اے مسلمانانو زه یو بشرم انسانم پاکستان کې خلک په دې جنګونه کوي چې رسول الله انسانو کنو دا خو دې کې ملک هر څه کېږي دې ملک خدایان پیدا کېږي دې کې پیغمبران پیدا کېږي دې کې مهدي پیدا کېږي دې کې هر څه پیدا کېږي داسې خلق هم شته چې هغې رسول الله صلی الله علیه وسلم انسان نو که تا ته یو سړی و چې ته انسان نه نو په تا به څه تېرېږي عجیبه خلق دی لګیا به شي خلقو ته دروغ وایي چې سوری نه و ولې سوری نه و تېر یو ما ویلي سوری و رسول الله صلی الله علیه وسلم انسان دی خدا الله ډېر لوړ انسان دی ډېر دنګ انسان دی ډېر قدردان او ډېر قابل احترام انسان دی په انبیاء کرام علیهم السلام چې مونږ ایمان لرو نو په کې بنیادی نقطه دا ده چې النبی بشر ارسله الله تعالی لهدایت البشر نبی هغه انسان ته وایي چې الله هغه لیږلي د مخلوق د هدایت لپاره نبی انسانی دا د ایمان حصه کله چا خیال لای چې نبی انسان نه دی نو دا د بنیادی عقیدې مخالفت کوي غړی راکشته بنیادی عقیده دارا چې انبیاء کرام علیهم السلام بشر وي هغه انسانانی د بشر نه علاوه پیغمبر سنیخ رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل فرمایي انما انا بشر زه انسان یم او نږدې دا چې ما ته د رب استاذ راشي ملک الموت راشي نو کله چې ملک الموت د مرګ د پاره راشي نو بیا د انسان څه اختیار نه انسان بیا ځي هغه طرف ته کمال ملک الموت راغی نو فوجي به زه به دا خبره منم او ځم به زما بیا څه اختیار نشته
مرګ کې د چا اختیار د چا عمل د چا دخل نه کله چې الله مرګ راوستو بس ټیک ده ځي به انسان او کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف وړي ناغوي انا تارکون فیکم ثقلین زه یو دوه دران نسیزونه پتا سو کې پرېدم ډېر عزتمن سیزونه پرېدم پتا سو کې ترکه میں چې هغه دوه سیزونه ژوندي وي دین ته نقصان نه رسیږي او دین بس د کېږي د هغه ځای نه د بل ځای نه به نه زده کېږي د بعضې خلکو غلطي دا را چې هغې دین بل ځای کې تلاش کوي بل ځای کې دین مه تلاش کوئ سفیان بویل ایاکم والکتب فإنه تاه من کان قبلکم بالکتب دا اللہ دا کتاب نے علاوہ دا نور کتابونا دا پرید ہے دا خالق کتاب لراش ہے دا اللہ دا رسول احادیث ترش دا مخلوق کتابونا قد قرآن و سنت رنا کے لکلی شوی نو ٹک دا او کنا دا آغی خلاف لکلی شوی نو بیا پرید ہے زکا د مخکنو خلکو د گمراهه باعث دغه او چغی د الله کتاب پرېخه او د مخلوق کتابونه ترخ کړي ولو پکار راي چې هر منځ پسې د قران درس شروع وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث درس شروع وي د دینی تعلیمات او بنیاد دغه د وسونه دي اوس که یو سړی د الله کتاب پرېږدي او د بل کتاب را واخلي تو دیر پوشی جزو بیلار کے گم قرآن مجید نے علاوہ قبل سے کتاب دا سے بے چپاغے ہدایت رات لیشن اللہ با آغا کتاب را لے گلے لیکن زمانگ دیر عجیب و غریب حرکتو نہیں پدغه موقع کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئی اگا داوی اولهما کتاب اللہ آغا دو درانه سیزدونه آغا دا اللہ کتاب دے اول پدے کہ دا اللہ کتاب دے دا اللہ کتاب چے انسان نہیں ویلے دے ایمان نہ پیجنی دے اسلام نہ پیجنی دا گپے لگی خلق صحابہ کرام و ایمان و اسلام کم دے نزد کرو دا قرآن مجید نے نزد کرو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرامین نے نزد کرو صحابہ کرام تم دغه خی چې اول پدی کې د الله کتاب دی فخذوا بکتاب الله واستمسکوا به د الله کتاب را واخلې پدې منګولې ولګوي ترغیب ورکو دا یو څه دی د الله کتاب سره د حدیث تذکرہ خامخا ضروری دا غي وجه دارا چې د الله په کتاب انسان د حدیث د وضاحت نه بغیر نه پوهیږي په دې وجہ نور حدیثونو کې د کتاب الله سره د احادیث نبویہ تذکرہ وایي لیکن دلته چې په کم تناظر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ذکر کوي نه تا د مخ کې اورېدل دي چې اصل کې د علی رضی الله عنه په خلاف کې د بای صحابه کرامو ذهن کې لک خفقان راغله پدې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم کتاب الله سره خپل سنتي نه ویل دی دا هغه ناسخ نه دی خلک پوېږي نه خبره ونه قرآن و سنت باندې د دین اډاڼه لیکن دلته مسله دارا چې سیدنا علی باندې درې اعتراضات راغلي دي او خپل مرګري داغه نه خفه دي یو د کنیس په باره کې دی 13 جمعه ویله اوسم بعد هغه تذکره وکړه ادوه اختلافات داغي پیدا شوي د سورلو په باره کې او د صادرونو په باره کې اختلاف پدې پیدا شوی پدې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم دلتا و سنتی تذکرہ نه کوي بلکې داغي پځې وای چې ذکرکم الله فی اهل بیتی ز تاسو ته د الله حکم یادوم د خپل اهل بیت مبارک دا اشاره بالکل سیدنا علی ته سیدنا علی بل څوک نه دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترزوی دی
د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوم دی د سیدہ فاطمه رضی الله عنها خاوند دی د حسن او حسین رضی الله عنهما والد محترم دی دیکھے خو صدا سے چیز نشته چې قابل اعتراض خود صحابه کرام و اختلاف و خفگان غسر دی پدې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خفگان د ختمولو د پاره دا خبر ذکر کوي تدینا خلق سے جوړ کړل چې جی اهل بیت رسول لی نو په اهل بیت رسول کې خزنه دی داخله هغه بس اهل بیت چې پای کې خزنه دی داخله مونږ چې یو سړي د وایو واړه دی خدي دې څه مطلب دیکھو کورواله داخلي کې باری دی پښتنو محاوره کې څوک مطلب دی دیکھو کورواله داخلي کور پس جوړیږي اولاد د اسمان نه را دوړي کجانه پیدا کیږي ته چاله چې پیدا کی خزا نه اهل بیت کې بنی نو بل څوک په اهل بیت کې څنګه اعتراض دا سے کوي او دا سے غلط استدلال کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث نه اهل بیت کې دا ټول داخل دي امهات المؤمنین اهل بیت رسول لی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول اولاد اهل بیت ته بلکې د صحیح مسلم متن کې دا لیکل دي د حدیث پسې وروستو چې هر هغه سړی چې هغه باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رشتې د وجه زکات غستل حرام دي هغه اهل بیت رسول دي امام مسلم دلته لیکلي دي چې پدې کې نساء داخل دي او دارنګي هغه څوک اهل بیته من حرم الصدقه علیه بعده تو تپوس وکړي چې دا څوک دي ناغو فرمایل آل علی و آل عقیل و آل جعفر و آل عباس دا اهل بیت رسول لټول خلق را اهل بیت رسول فاطمه دا علی دے حسن دے حسین دے دا دیتا رفض ہوئی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر مائل و خلق دا آغی نسو جوڑ گل دا رسول اللہ علیہ وسلم دا فرمان مقصد دارے چی زما دا اهل بیتو بخیال ساتے کزا جواندے یم نهم بے خیال ساتے او کزا مریم نهم بخیال ساتے زما دا اهل بیت دیکھے خویوائی سیدنا علی نے مراد اور دو سنن ترمذی روایت آگا دے چاہے کہ فرمائلی دی چاہے من کنت مولاہ فعلی مولاہ و دے وضاحت میں انشاءاللہ بیان دو جمعگو اور دو صحیح مسلم روایت تے چاہے خفگان دریو خبر دا وجہ پیداشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دامو فرمائل اور دی حدیث پا بعض طرقوں کے لکہ دا سنن ترمذی روایت کے دارے چاہے من کنت مولاہ فعلی مولاہ تب دا حدیث صحیح دے البتہ دی پسی چکم ٹکڑا چی اللہم والم والا و آدمن عادا دا ٹکڑا موضوع دا خلق گوتے ہوئی پا حدیثوں کے اور دا غی وجہ دارا چی زمون خلق طول ادھر ہے کنا خلق ادھر کی نا دین دا خپل اصلی زین ازدگی یواز پدی کار نہیں کی چی سڑے محض د یو سیز کمالات بیانول شروع کی چې دا کمال لے دا کمال لے دا کمال لے نو دا علم حصول لا ضروری دی نو بار کې فکم شبہ چې پیدا شوی و په دې باب کې یا پیدا کړی شوی و چې صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د منتخب کړی شوی سړي مخالفت کړي ا شبہ به بنیاد و سیدنا علی سره د اختلاف وجه غنو اغا غدری وجہ وی کمی جماع تیر جمیرہ سے بیان کرے انشاءاللہ دا بل حدیث یا دا حدیث دا پہلو پدیب انشاءاللہ اندر جمع خبر گو اقول قولی هذا استغفر اللہ لکم لسائر المسلمین